د کس تاسو کړای وای که موږ د بېنظیر د روپو لپاره ګوته ونه لګو نو بیا به څه کیږي لکه کم چې هغه تاسو ته ویلي دوباره اندراج وکړي نو د کس هم د دې په اړه کې تاسو کړی دی وای موږ چې بایومټریک ونه کو نو بیا به کیږي بیا به کیږي دا چې تاسو روپۍ به تاسو نه ملويږي ځینې کسانو موږ ته خو دغه تاریخ راکړو په هغه تاریخ باندې موږ ګوتې ونه لګولو خو بیا هم روپۍ چې دي دا ملويږي نو اوس د دې میاشتې اخر تاریخ چې دی هغه ورکړی که ته هغې پورې تاسو رجسټریشن ونه کړو نو بیا به دا روپۍ تاسو ته نه ملويږي که وروستی بیا پسې نور ټایم ورکړو جدا خبره ده خو که ټایم ور نه کړو او دغه اخرنی تاریخ شو نو د هغې نه وروسته کومو کسانو چې رجسټریشن نه یې کړی ګوته یې نه یې لګولي ګوته تاسو لګول وای خو هغلته کې اندراج دی دوباره بیا ستاسو نه دغه معلومات چې دي هغه اصلي نو په هغې کې هغه دا ګوري چې کومو کسانو مالي حیثیت برابري هغه به وکاږي او نوي کسان به دې ته رادننه کوي نو کومو کسانو چې دغه رجسټریشن ونه کړو نو هغو ته به هم دا روپۍ نه ملویږي او کومو کسانو چې وکړو او د هغو مالي حیثیت برابر شي نو هغو ته به هم نه ملویږي خو کم کسان چې غریبانانو یا ښه کمزوري شي نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا ملویږي چې د کومو سکور د 32 نه په کمی هغو ته به ملویږي او د 32 نه چې د کومو سکور په پورته شو نو هغو ته به دا روپۍ نه ملویږي نو دا د هر کس دپاره لازم دي چې هغه ګوته ولګي او خپل رجسټریشن دوباره وکړي